نهم رکو آیات نمبر 88 سورة النساء پنځمه سپاره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ډیر په ادب او احترام سره ټول متوجه شو. اوردونکو مؤمنان ورونه خويندې ده په خپل کورونو کې ترجمه ته په خې طریقې سره او په خې دهان سره غوښګونه کیږي د دې لپاره چې الله تبارک وتعالى موږ تاسو لا اجر او خیر را نصیب کړي. طریقې کار داو اسرار سے طریقہ کار داو چې کله په احد په جنگ احد کې غزوه احد کې او یا کسان مسلمانان شهیدان شول. څو کسان؟ او په دغه ټینګ کې خو چون کې منافقانو ډېر غټ ګوتی پلاس وکړو. نو کاری صاحب چې کله منافقانو غټ ګوتی پلاس وکړو او 300 کسان په دغه ټیم کې د مؤمنانو نه را سیټ تکړه. مؤمنان او 100 کسان پاتې شول. چلته نقصان ورسېدو مؤمنان نورم کې نه کې شول د منافقانو ته. چوغره دا تاسو لاس نو ځنې صحابه کرام چې کله د احد شریف نه را واپس شول هغوی دا اراده وکړه چې موږ د منافقان ووژنو او قتل کو. ځنې مؤمنانو ووی چې نه ورکه که خدای د دوی بی خوباسي ای دوی په وژنه شي کو د دوی په ژوندۍ پرې خودت شي کو ورکه که. نو الله پاک د دغه خبره وضاحت وکړو چې خپل منځ کې اختلافات ما جوړو کافر ته یو موټی شو. فما لکم نسشوی پتا سبانه فی المنافقین په منافقینو په بارکه او منافقانو په بارکه فئتین چتا سنت وی ډلې جوړې دي. والله الله تعالی ارکسهم الله تبارک وتعالى چدای ارکسهم رستو کړي دي دوی بما په سبب د هغه عمل کسبو چې دوی کسب کړي دي. اتریدون آیات سو اراده لري ان تهدو من اضل الله چې تاسو لار او خاید اسلام هغه چاته چې گمراه کړي وي الله تعالی. و من يضل الله او هغه څوک چې گمراه کی الله تبارک وتعالى فلن تجد له سبيلا هرگز به بیان مزید هغه د پر لارا. ودو دوی ارزو کوي تمنا کوي لو تکفرونا کاش کې چې تاسو کافران شو کما کفروا لګ سرنګ دوی کافران شوی دي. فتكونون نشيبتا سطول سواء برابر فلا تتخذوا منهم تاسو منی سید دوینا اولیاء دوستان حتی تردی پوری یهاجروا فی سبیل الله چې دوی هجرتو کی په لار د الله تعالی کې یعنی جهاد ته اوزی هغه پوری منافقانو سره تعلق ما ساتو ترڅو پوری چې دوی تاسو سره د زړه نه جهاد نه نوي وتلی. فإن تولوا کچرته دوی مخ واړوي فخذوهم نونی سیدوی وقتلوهم او اوجنی دوی حيث وجدتموهم هر چرته چې تاسو بیا موجوده کافران او منافقان. ولا تتخذوا منهم او تاسو منی سید دوی نه ولیا څوک دوست ولا نصيرا او نه مددگار. کافر سره به دوستانه نه کی کافر سره به تعلقات نه ساتي. پاک چاینا تعلقات قابل فخر دي خود زړه تعلقات کافر سره نشي ساتلی. ظاهری تعلق ساته ځکه چې اوس ملک پاکستان دی وای چې لکه یو کافر سره تعلق نه ساتل نو هغه ټول کافرانو بدای د اختلاف ځای بشي کنه
جنگونه بم پکې روان شي او مشکلات په پکې مؤمنانو ته جوړ شي. نو دنیا کې طریقه داو چې تعلق پکار دی، خود زړه تعلق چې د مؤمن سره وساته، د پټو رازونو تعلق. الا الذين مگر هغه کسان یسلون هغه موجنو یسلون الی قوم چې رسیږي داسې قوم ته بینکم چې د تاسو په منځ کې و بینهم او د دوی په منځ کې میثاقون کلک وعده وي، نو هغه تاسو نشو ویژلای. حربي کافر او ویژنا، هغه کافر چې جنگ لراغلی دی هغه او ویژنا. تنبه بچی خیرات تنبه لګور کولا کوم شو. حربي کافر دی تاسو سره مطلب چې معاهده کړو، تاسو سره لیکل کړي چې نه بزتا ته چې مونږ به تر ته چې نو دغه سړی ته څه نشي ویلای. او جاءکم یا دوی راشي تاسو ته حسرت صدورهم تنگ شوی وی سینې د دوی ان یقاتلوکم چې دوی جنگو کې د تاسو سره، او یقاتلو قومهم یا جنگو کې د خپل قوم سره. یا یو کافر د زړه را تنگ شوی دی بس راغی تا ته وی چې جنگ بندي دو زبم در سره جنگ نکم او تبیم نکی، نو داسې کافر ته بیا نشي ویژلای. یو دویم هغه کافر چې تا دغه قوم سره معاهده کړی چې نه به تا وژنم نه به ما وژنم، دغه کې مطلب چې وژنه نشي کړی. هغه کافران چې اسلامی حکومت امن ور کړی لکه دلته د سیکانو چواړیان کافران دي، خو تور ته نشي ویل ځکه چې اسلامی حکومت امن ور کړو. ولو شاء الله کچرته اراده وشي د الله تبارک وتعالى لسلطهم علیکم خامخا مسلط بکی دوی علیکم پتا سو باندې، فلقاتلوکم نو خامخا دوی بجنگو کی د تاسو سره. فین اعتزلوکم کچرته دوی سیټ تشول د تاسو نه، فلم یقاتلوکم او دوی جنگونه کی د تاسو سره. والقوا او پیش کړه الیکم السلام تاسو ته صلح، فما جعل الله نو ندا ګرځولې الله تعالی لکم د تاسو د پاره علیہم په دوی باندې سبیلا چلارا. ستجدونا زرد چې تاسو به بیا موزي اخرینا نور منافقان یریدون چې دوی اراده لري ان یامنوکم چې دوی په امن کې شي د تاسو نه، و یامنو قومهم او دوی په امن کې شي د خپل قوم نه. چې کله مطلب دوی وایي چې مونږ کافر یو نو خپل قوم نه په امن کې شي او تاسو نه، نو دا منافقان دا غواړي چې تاسو سره تعلقات ساتي او کافر سره بین بین شي چې نه یې له نه دی له نو چې نه یې له نه دی له نو شوي ته شیخ خدای د بیخشین کا څه شي درځنه جوړ شونو چې نه کافر او نه مسلمانې مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا مذبذب دي نه یې دي او نه دی دي. نورونو داسې منافقان بم تاسو بیا موزو کلما هر کلا ردو چې واپس کولې شي ال الفتنه کفر طرف ته اور کیسو دوی داخلي کی فيها پداغه فتنه کې پدې کفر کې. فإلم يعتزلوکم کچته سیټ تنشول دوی د تاسو نه، ويلقوا او پیش نکړه الیکم السلام تاسو ته صلح، ويكفوا او بند نکړه ايديهم لا سنخبل د تاسو د جنگنا، فخذوهم نو ونسیدوی وقتلوهم او اوجنی دوی حيث سقفتموهم هر چرته چې تاسو بیا مزیدوی. واولائکم او دغه کسان جعلنا مونږه ګرځولې دي لکم د تاسو لپاره علیهم په دوی باندې سلطانا مبینا واضح غلبا خکارا غلبا. نو دا ټول د موالات او د کفارو سره بیان روان دي چې آیا کافرو سره دوستی او بیا دغه خبره بیان وشو چې کوم خلق د وژن نه په امن کې دي او کوم خلق وژن ته مطلب چې تیار دي او جوړ دي. اوس بیان کیږي دغه خبره چې الکه وژن ماجن خو ذکر شوي، خو خیال کا واسه نه چې چرته په مسلمان په دې ګډه باندې چاړو کې اور سما کی ټوپکو تمانچې خو څوک باندې اعتبار نه کی اور په چاکو د سړی واره، نو الکه ډیر خیال بکی ځکه چې قتل خطا که په خطای کې دوالو که عمدن دوالو نو هغه خطای خو بیا هم داسې دنیوي جرمانه دو، خو عمدن چې دا ډیر مشکل کار دی. ډیر ملګری په دې قتل قتال کې مطلب ہے چې هغه ولا اور کی ترجمه نه راوړل پوه شو به.
وما كان او ندی مناسب للمؤمنین د یو مؤمن د پاره ان یقتل مؤمنا چې اوجنی یو بل مؤمن یو مؤمن د پاره دا جایز ندی چې بل مؤمن اوجنی الا خطا مگر ها کپ خطا باندې او وشتو په خطا باندې او وجلو نو بیا خو خبره نشته ځکه چې خطا کې خو سړی نه ملوث خطا بل شی دی او عمد بل شی دی چې په عمدن ونه کړو نو خطا ان شو خطا ان لګه روزه یادې او هغه خبره خلیته وبوچه او एकदम هغه خبره چې خلیته وبا چالي او دا وبد تا تیر شوی روزه درته یاد وا خو لګه تا اختیار نه خبره خارج شو دا څه مطلب ہے چې نخ کويشتا چینا ګړګړا کا ناشتا ہو او چټا خوشورا اله سړی پاو د اسماتی ناستو داغه دماغ د برابر کړل ان لله دغه تکتل خطا ویل شي خطا کې شو ها دغه تکتل خطا ویل شي چې تیګه راواغستا ټیک شو او هغه خبره د مرګ اراده نه و گزار غونډه وکړو او هیڅ دا غینه د مړ شو قتل خطا قتل عمد چې د قتل اراده وی او تاسو سره هغه اعلی داسي وی چې هغه پاغي باندې سړی مړ کیږي عام طور باندې نو عمدن کې چې قصاص ته دیت ته یا معافی په دغه درو کې چې کوم یو او په قتل خطا کې دوه شي نه دي معافی یا دیت غستل او ورسره یو الله حق دی چې دوی میاشتې بروژه نسي ډیر د لارو ول ملګری په خطا کې مړې تی وشي بلاره څکوي بیا ته هغه معافی کوي چې بس معاف شوم معاف خوشوي خو دوی میاشتې روزه مسلسل در باندې پاتې دا به نسي ته که خل څوک معاف کیم دا د الله پاک حق دا نه معاف کیږي ها نو علماء دا لیکلي دي په دغه آیات په شان نزول کې چې حضرت عیاش رضی الله تعالی عنہ یو صحابي تیر شوی دی دا صحابي څکاسانو په دوکا باندې بوتلو چې بویتلو نو د مدینه منورې د حدود نه چکله اوته اورته چې راشه مور در پسې ډېر خپاو او میرته ناسته وی چې بچای منی راغلی هغه پیرزا دا میرته بز ناسته هم دلته بزو د کېګم او دلته ما خوراک او څخه کمی وبزه یو قسم لاغه خبره 48 غوندې کم نو په دغه طریقې سره چکل سره لاړو نو ته و تړلو او څو کوړې ووالو چاوالو عامری په نامه باندې او سړیو هغه عامری ډیر وخت بعد مسلمان شو او په یو ځای کې د ولیدو عیاش رضی الله عنه او دا مطلب چې په سور منډه کړل او هغه سړی شهید کړو حالانکه مسلمان د تجربه وروسته پته ولګل ډیر خپاو خو په هغه موقع کې د شهید کړو لکه دا جنگ احد په موقع باندې عجیب غوندي خبره دام ده جنگ احد په موقع باندې شیطان आवाज وکړ چې نه دام وینسو صحابه کرام پر غون شول چې وی قتل د حذیفه سے پلار حضرت یمان رضی الله عنه حذیفه چې ما پلار مده پلار مده بس چې ویلې ان لله و انا الیه نو په غلطه کې حالانکه صحابي او حضرت یمان حذیفه ابن یمان دا یمان پلار شو کنه دا خو صحابي وو خو شیطان ته وی چې دان دی وینسو بس صحابه کرام خو ډیر زیات په جوش کیو نو هغه خبره چې حذیفه سے برا خبره دو نه دی شو نو دغه آیاتونو کې دغه خبره ذکر راغی ومن قتل او هغه څوک چې اوجنی مؤمنا یا مؤمنا خطا په خطا سرا فتحرير رقبه مؤمنا آزاد ولد یو غلام دی مؤمنه مؤمنه ودیه او دیت ورکول دی مسلمه سپارل شوی الی اهله کور خلقو د مړی تا الا ان يصدقوا مگر دا چې د مړی خلق معفو کی او چې موږ دیت نه غواړو دیت څومره پکار دی
پنځیش اوخان یو کلن، پنځیش اوخان دو کلن، پنځیش اوخان درې کلن، څو شول؟ 75. وایو کنه میت سم نه ویل مړه دا میت سره تعلق نه ساتي سړی ایګو تو شمار ده. پنځیش اوخان د څه شي؟ یو کلن، پنځیش اوخان دو کلن، پنځیش اوخان درې کلن، پنځیش اوخان څلور کلن، نو څو شول؟ 100. یعنی 100 شو 105. تا په میتس کې فرق راخه تسیو کزا دا ټوټل رونو سل اوخان شول. څوکن چې په خطای باندې مړې وکي نو سل اوخان به کوي په دغه ترتیب سره، او کنوي نو 4 کیلو او اشاریه 374 یعنی 4.374 کیلو سره ضرب وکي 4.374 4.374 کیلو به سونا ورکی، یعنی 4 کیلو خو دا نور اشاریه په دا اشاریه چې ورکم بیخلو باسي دا خو وړي اشاریه نه دي، او یا 10 کیلو اشاریه 618 10 کیلو اشاریه 618 سپینزر. یعنی مطلب دا چې د الله په دربار کې د مسلمان د ویني تویدل څومره لوی قیمت دی، او په نڅ خبره باندې ډازا پړه خاو ډازا پړه خاو دا څه څوک نشته چې دغه سړی پړه خونه پورته کی. ها ومن قتل مؤمنا خطأ لاندې فإن كان کچرتوی دغه مړی من قوم د داسې قومنا عدو لکم چې دښمن وي د تاسو، کافر دی حربي کافر دی، وهو مؤمنون او دا مړی چې وي مؤمن وي فتحرير رقبتنا ملک حربي کافر دی، امریکا هندوستان دی خو مسلمان د التپکی اوې شلو بیا څه شي؟ فتحرير رقبه مؤمنه آزاد ول د یو غلام مؤمن دی، بس دیت میت بیا نشته کې ګوردا یاد لروخه دا ډېر ناشنا مسلې دی په دغه ځای کې دا باقی دور سره لیکو په دار حرب کې د یو مسلمان اوې شلو. دار حرب معنا د کافرو ملک، کافرو ملک لګوس امریکا یا هندوستان دی دغه آئین او ارث د کافرو دی، اگر چې مسلمانانو هم کېشتا خدغه ته دار حرب یې په دار حرب کې یو مسلمان بل مسلمان مړ کړو، نو مسله دا چې یو غلام آزاد کا لہذا پتا باندې نور څه نشته. وان کان او کچرتوی من قوم د داسې قومنا بینکم و بینهم چې د تاسو د دوی په منځ کې میثاق کلک وعدوي تبه ما سړی نوېج نه زبد تاسو سړی نوېج دم نو بیا به شي کې او یې سړی ولوي شته په خطا یا عمد فدیه مسلمه ندیت ور کول دی چې سپارل شوی وي الی اهله کور خلقو د مړی تا، وتحرير رقبه مؤمنه او آزاد ول د مؤمن غلام دی. دغه کې اوس مسله حل شو. فمن لم یجد بسغه څوک چې بیان موزي آزاد ول د یو غلام مؤمنه فصيام شهرين متتابعين په ایمان چې په ورسېده کپه ونه رسېده کاسه شیخ کې کېدل ګوره اوس نه مستقبل کې خو خیر کا. یعنی مطلب دا چې په دار حرب کې د یو مؤمن درځنه قتل شي نو الله پاکه چې غلام آزاد کا، غلام خوشتا نه کنه نو شهرين متتابعين یو بل پسې مسلسل روزي چې په دغه روزو کې به رمضان هم منځ کې نه راولي او دغه روزو په منځ کې به مطلب چې هغه ایام تشریق هم نه راولي، عیدین به هم نه راولي، او په دغه طریقې سره دغه وجنه هغه زنانا چې خپل بچای لاندې کیږي داسې په دې کلو کې هغه لپاره مسله دا او چې 2 میاشتې روزه به نسی مسلسل او که په منځ کې هغه ماهواري بیماری راغله
نو خیر دی دا خو څه دې کار نه خدا الله طرف نه داسي توبه من الله دا توبه ده د الله تعالی د طرفنا رجوع د رحمت ذریعہ ده من الله د الله تعالی د طرفنا وکان الله د الله تعالی علیمن ډیر په حکمه خوند حکمت والا و من یقتل غتوک چې اوجنی مؤمنا مؤمنا متعمدا په قصد باندې فجزاؤه جهنم بدله دغه سړی جهنم دا خالدن فیها همیشه بوې په دې جهنم کې وغضب الله علیه او غضب د الله تعالی بوې په د باندې ولعنه او لعنت الله تعالی بوې په د باندې واعد له او تیار کړي الله تعالی د دغه قاتل د لپاره عذابا عظیما لوی عذاب عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې څوک قتل وکي الله یې چې دا به همیشه د لپاره په دوزخ کې اچھا دا څه مطلب حالانکه مؤمن مسلمان همیشه نه پاتې کیږي دوزخ کې نو دغه آیات بیا څه مطلب شو اچھا دغه آیات کریمه درې مطلبونه شو یو مطلب دا شو چې تغلیظا الله پاک دمکی درکړي چې ورکه کوم مؤمن مسلمان د قصدن اس یو وشتو ټول عمر په دوزخ کې یو دویم نمبر کله الله تعالی خو خشي نو ټول عمر به یو کنه خو بس نه وي دریم چې د مسلمان قتل جایز وګڼي نو مسلمان قتل چې جایز وګڼي خو کافر شو کنه او کافر به ټول عمر دوزخ کې نو دغه آیات دا مطلب شو نبی علیہ السلام مبارک یو جیش او یو لخر ولګل د جهاد لپاره فدک دا یو علاقه یا فدک پدا کې یو صحابي د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولیدو چې هغه سره اسلحه وا یعنی تورا او غیشي میشي او زغره او یو شی بل شی د چې په اور باندې کړل نو یې څه مطلب چې هغه څه کړو شهید زکه کړو چې هغه سړی و مسلمان او دته پته نه و دغه سړی نامه و مرداس حالانکه دا مسلمان ها نو بیا بچو اسامه ابن زید اکثر دا ویل چارمان دوی چې دغه قتل نه پس مسلمان شوی دا هم په اسلام کې قتل وکړو هو نو الله پاک د آیاتونه نازل کړل هغه ورته ډېری کلمې ویل چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او یې شهید کو نبی علیہ السلام ته خبر رسید نبی علیہ السلام او فرمای اسامه دا څه وکړل کلمه یې ورته ویل او تا د شهید کړو اجه کلمه یې ما د ډار ویله اچھا هل شققتان قلبه د دزړه ته تیری کړه او چې ته اوس دا خبرې کې چې کلمه یې ویله نشي ویژله هغه بیل خبر او جلان دې سړیم کلمه ویله او پاسم کلمه ویله الله لیکړو هغه بل قسم پروګرام شروع دی الله پاک موږ تاسو حفاظت نصیب کړي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو کلمه چې نشي وشته بس دا د قران فیصله ده آسمانی اخیری کتاب فیصله هم دغه دا وګوره نبی علیہ السلام څومره په خپه شو آیاتونه راغلل چې دا سه ماکو تاسو وګورو یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو اذا ضربتم کله چې تاسو سفر کو فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې د جهاد لپاره فتبینوا نو تاسو معلومات او تحقیق ولا تقولوا او تاسو ما یو لمن اغه چاته القا چې پیش کې الیکم السلام تاسو ته صلح ته کلمه طیبه صلح وکړه لست مؤمنا چې ته مؤمن نه تبتغون تاسو لټوي عرض الحیات الدنیا اغه سامان د ژوند دنیوي فعند الله بس الله تعالی سره مغانم کثیره ډیر غنیمتونه شتا کذالک هم دارنګي کنتم وای تاسو من قبل مخکې د دینا فمن الله بس احسان وکړو الله تعالی علیکم په تاسو باندې فتبینوا نو تاسو خط تحقیق کو خ معلومات کو چټي خلق ما ولو ان الله بشک الله تعالی کان دې بما پاغت باندې تعملون چې تاسو کوي خبيره خبردار ترغیب ال الجهاد دا څه کسان ما ولو چې هغه مؤمنان وي کافرو ته باندې وغو کافرو ته خپل شیش برابر کو لا یستوی القاعدون ندی برابر هغه ناس خلق د جهاد نه من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اول الضرر چې هغه خاوندان د ضرر نه دي ړون نه شیل نه دی او جهاد لا نه تلای او بل
هغه خبره په سنگرونو کې کافر سره مقابله کوي او جنگيږي نو هغه مجاهد او دا په کلی کې ناس سره چرته برابر دي په درجه کې درجه خداغو خلکو ډېری اوچتي دي خو شرط پکې دی چې جهاد وی شرط پکې دا دی والمجاهدون او هغه مجاهدین فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې به اموالهم په خپل مالونو سره وانفسهم او په خپل نفسونو سره ٹھیک شو مجاهدین او قائدین نه دي برابر قائدین معنی ناس د جهاد نه مجاهدین جهاد کون کی هغه جهاد کون کی چې په مال او په نفس سره مال مخ کې کړو په نفس چلا زکه چې کله سړی د مال د وجې خپل ځانم وفات کوي پنجاب والے کنا چې چمړی جائے خو دومړی نه جائے چمړه موزي خو مال را نه لاړ نشي چمړی جائے خو دومړی نه جائے نو مال مخ کې کوی به اموالهم په مالونو د دوی سروان فسم او د دوی په نفسونو سره فضل الله فضیلت ورکړي الله تعالی المجاهدین مجاهدین ته به اموالهم په خپل مالونو سره او انفسهم او د دوی په نفسونو سره علی القائدین درجه په ناس تو خلقو باندې درجه نبی علیہ السلام فرمای چا چې د اوخه د لويشلو قدر جهاد وکړو الله تبارک وتعالى د دغه انسان د لپاره جنت واجب وګرځاله سبحان الله د اوخه د لويشلو قدر شل میټه واچو نیمه غنټه واچو دمر لوی اجر دی وکلن او د ټولو سره وعد الله وعده کړی دا الله تعالی کاغه قاعدین دي او کاغه مجاهدین دي الحسنى د جنت وفضل الله المجاهدین فضیلت ورکړی الله تعالی مجاهدین ته علی القائدین په ناس تو خلق باندې اجرن عظیما لوی اجر درجات درجی دی منه د دی الله تعالی د طرفنا ومغفرة او بخندا ورحمة او رحمت وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی ډیر بخون کوي او ډیر رحم کوون کوي ان الذين بشکه کسان توفاهم الملائکه اول الضرر والا بیان روان دی ها الله فرمایل هغه مجاهدین چې هغه د zarar والدي هغه قاعدین چې هغه د zarar والدي څه مطلب جهاد لنشیتلای چله نشیتلای ړوند دی جهاد لنشیتلای چله شیال دی جهاد لنشیتلای چله مطلب چې بیمار دی سخت بیمار دی نو داسې خلق کلان نشي جهاد لم او اراده کله کوي نو ان شاء الله د جهاد ثواب ورته ملاويږي او دغه خلکو بیان روان دی چې هغه خلک چې هغه ته عذر دی هغه اولو ضرر خلک دي نو هغه کوم دي ان الذين بشکه کسان توفاهم الملائکه جو وفات کی دوی فرشتي ظالمی ظلم کون کی انفسهم په خپل ځان نو باندې قالوا ای فرشتي فيما كنتم چرته وای تاسو قالوا دی وای كنا موږ مستضعفین کمزوري غنل شي فی الارض پس بګه کې قالوا ای ورته فرشتي الم تکن ارض الله آیا نواز مکه د الله تعالی واسعتن فراخه فتهاجر فيها چې تاسو هجرت کړو په هغه کې فاولائک بس دغه کسان مأواهم زید ورتک د دوی جهنم دی وساءت مسفیرا او ډیر بد زید ورتک دی نو هغه خلق چې ظلم کړی دی په خپل ځانونو باندې او ډیر مطلب چې په بوره حالت کې دي نو الله تبارک وتعالى به دغه خلق لا عذابونه ورکړي الا المستضعفين مگر هغه کسان چې کمزوري ګڼل شي دي نه هجرت کړی شي نه jihad کړی شي من الرجال د سړیونه والنساء او د خزونه والولدان او د هلکاننا لا یستطيعون چې طاقت نلري حیلتن د چل ولا يهتدون سبیلا او نه هدایت بیا مزید لیاره مدینه منورې لیار ورته نه معلومه نو دغه خلکو باندې بیا څه تکلیف نشتا خو کوم خلکو چې هجرت په زور پرې خیره هغه خلک الله پکې چې ما په گرفت کړي خو مخکې بیا الله پاک ورته معافي کړي عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې په دې کمزور خلکو کې ما مورم و چې الله پکې چې خیر دې کمزور خلکو باندې نشتا ځکه چې په هغه ټیم کې د مکې نه هجرت فرض و مدینه منورې ته هجرت په هغه ټیم کې فرض او واجب دی په کوم ټیم کې چې ته د اسلامي احکاماتو پابندي نشي کولای اذان ته څوک نه پری مانځه ته څوک نه پری ګيري ته څوک نه پری نور خبرو ته څوک نه پری په دغه ټیم کې هجرت شه دا واجب دی ها نو په هغه ټیم کې د مکه معظمه نه مدینه منورې ته هجرت واجب او چونکه اوس مکه معظمه دارالاسلام شو د غون اسلام مرکز شو نو دغه نو هجرت شه دا واجب نه بلکې هجرت ته منسوخ شو ختم شو
فاولائک بس دغه کسان الله نږدې دی الله تعالی ان يعفو چې معفو کان هم دوی توکان الله عفوا غفورا او دی الله تعالی معافی کون کوي او ډیر بخون کوي ومن يهاجر او هغه څوک چې هجرت کوي فی سبیل الله پلیار د الله تعالی کې یجد فی الارض مراغما بیا به موزی پزمکه کې مراغما هغه زائد هجرت کثیره ډیر وسع او فراخی به بیا موزی ومن يخرج او هغه څوک چې ووزي من بیته د خپل کورنا مهاجرن الی الله ورسوله عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې خپل بچو ته چې بچو تاسو خو هجرت په ما باندې نکو ما بس پاغه کې کیناو په کجاوا کې هغه دوه خپل پاسه چې کومه زنګو غوندي پاکه مکیناو ما ته مدینه منورې لیاره معلومه ده او زه بس دروم بس تاسو بیغم شو چکلې پاغه پاس کجاوا کې کینالو اوخ روان دی په لیاره کې دی وفات شو او اوخ د الله په قدرت باندې مدینه منورې ته خپل ورسېد چې خلک ویرغلل او اوخ وکړو پاسا کجاوا نو عمر ابن جموح سے پکې وفات شو نو ځنې صحابه وی چې هاي ارمان دي چې مدینه منورې ته خورا رسیدلې وای نو هجرت وکړو خو نیمه کې لاړو پاتې شو آیاتونه راغله چې نه بس چې دای د کور نه راووتو د هجرت ثواب ورته ملاو شو دای خو د کور نه راوتلې په دغه نیت باندې ومن يخرج او هغه څوک چې اوزي من بیته د خپل کورنا مهاجرن الی الله هجرت کوونکی الله تعالی ته او رسوله او رسول الله تعالی ته ثم يدركه الموت بیا متو دغه سړی الموت مرګ فقد وقع اجره علی الله پته کې سره واقع شو اجر د الله تعالی باندې وکانه الله غفور الرحیم او د الله تعالی ډیر بخون کوي ډیر رحم کوونکی خا د جهاد بیانو شو مخکې د هجرت بیانو شو په د جهادونو او په هجرتونو کې یو مقدا سوا چې په دا کې مطلب چې سفرونه کېدل اوسم سفرونه دي نو الله تبارک وتعالى مسافر د پاره دا یو فراخی راوستا چې مسافره څلور رکعاته مانځه په ځای باندې 2 رکعاته کا خیر خو اسنه چې 3 رکعاته 2 رکعاته وکي وتر واجب کټ نه کې زما خامونز کټ نه کې څلور رکعاته مونږ 2 رکعاته کا بدل ما طرف نه تا انعام دی ځکه چې جهادونو ذکر وشو جهادونو کې خو سفرونه وي نو نبی علیہ السلام فرمای مسافر د پاره د الله تعالی د طرف نه تحفه ده مسافر له پکار دی چې د الله دغه تحفه قبول کړي ځنې سړی نه شیخ کیږي یاره پورا مونږ کم ورکه پورا مونږ په کلی کې ثواب ډیر دی او دلته نیم مونږ ثواب ډیر دی نو یا ورته کنه شلواري خورته وای خدا سیمنه چې پیښور لاړ شي او مسافرانه مونږ کی یا لوړ ګلو د سوزه پسې ورو اماس پیخین مونږ 2 رکعاته شوري کی نو څومره پکار دی نو کم از کم دلته ما دا غزان ته کړی نه 98.734 کیلومتر دمره اندازه باندې چې ته د خپل کلی نه لری وي تا ته د اجازه ته چې د خپل علاقې نه اوزي په جام کې بیا نیم منځ کا په کارخانو کې نیم منځ کا په پیښور کې نیم کا ځکه چې روانه ته اسلام آباد لا روانه ته لاهور لا ټیک شو کنه چې مزل د دم روي چې 98.734 نو په دغه حساب باندې ته بالکل مسافر خو چې د خپل علاقې نه اوزي بس ته مسافرانه منځ کولای شي او قدرو می پیښور لا نو اسنه چې پالي ماجد کې 2 رکعاته وکي نه 98 کیلومتر چې وی کنه نو ور سره د اشاریم کې کنه 99 کیلومتر کا احتیاطاً سلی کا چلو خو په شریعت کې دغه اندازو چې کوم تحقیق علماو کړی د ځنه لارې لوزي لارې کراچۍ کې دو هغه خبره دغه بیګاړي پاټک نه ورتیر شي بس علي ماجد کې منځ راغیم مسافرانه وکړه جام کې منځ راغیم مسافرانه وکړه خو چې 98 کیلومتر اشاریه 734 مزل درته وی یا دغه ډیر وی چې دغه نه کمی ته بیا مستحق نه چې ته منځ کم وکړي دا مسافرې ډېر مسلې خو بدا څو مسلو باندې خیر ځان سره راغو وایذا ضربتم او هر کله چې تاسو سفر کوي فل ارض پزمکه کې فلیس علیکم نشته په تاسو باندې جناح سو ګنا
ان تقصروا من الصلاه چې کم کوي منځونه کم کوي ان خفتم کچرت تاسو یریګو ان یفتنکم الذین چې په فتنه کې بوا چې تاسو هغه کسان کفرو چې کفر کړي نه ان الکافرین بشک کافران کانوا دی لکم د تاسو د پاره عدو مبینا دښمنان ښکارا. نو صلات خوف خبر راغله نبی علیہ السلام مبارک په غزا د پاره تلو غصفان لا یا عین سره عصفان علاقه د غزا د پاره تلو. صحابه کرامو او نبی علیہ السلام مبارک د ماسپخین منځ وکړو. کوم منځ وکړو؟ دا څه پوهیږي لکه غټ ورته ماشاءالله تاسو جواب راکاو. ماسپخین منځ چې وکړو مازدیګر منځ چې راغی نو خپل بند کې سره کسانو میټینګ وکړو. هغه میله پلوي مشر څوک دی؟ خالد ابن ولید. دغه ټینګ کې مسلمان نه دی. خالد ابن ولید سے چې بدغه ټینګ کې ایمان نه راوړی ملګرو مشرکانو ته چې څنګه چل پکار دی چې بس دوی او منځ دی مازدیګر هغه بس سر په ماتي. او حقیقت دی چې حدیثو کې راغلی چې مازدیګر مونږ چانه قضا شو لګا مال او کور ورته تبا شوی دبره نقصان د سړی وکړو. مازدیګر مونږ ډیر کوي مونږ دی په منځونو کې د ورځې او د شپې پرشته په کې شریکيږي ګورخه ای مازدیګر مونږ یو سر په ماتي او چې کله دوی په مانځ باندې ودرېږي نو موږ په عملو ماسپخین مکه خلاړه دلته ډایرک جبرائیل علیہ السلام وحی راوړه او نبی علیہ السلام مبارک ته صلات خوف طریقه وخاله. صلات خوف د یری منځ به څنګه کې فرضی منځ به یری حالت کې څنګه کې 2 رکعات یک ناسم سفر ده 3 رکعات منځ 2 رکعات سل کسان 50 کسان بیل کا او 50 بیل په دوی تقسیم 500 کسان ته چې تاسو غنی ګما اسلحه سره الته ودرېږي ای دشمن مخه ته چې دفاع وشي 500 کسان ته نبی علیہ السلام مخ کې مثال په تور دغه 500 کسان چې یو رکعت وکړو او نبی علیہ السلام مبارک دویم رکعت ته پورته شو نو دا خلک لاړل اغه راغلل دا اوس خبرې څه نه کی بس لاړل د پاره پر ارڅ سره اغه راغلل اغه ودرېدل چې اغه ودرېدل نو نیت یې وتړلو الله چې کله دوی مبارک دویم رکعت مکړو سلام واړلو نو دغه ګروپ بیا پورته شو لاړو هغه راغی او دا مونږ چې وکړو هغه یو رکعت وکړو ځان خو په دغه یو رکعت کې به هیڅ هم نه وي ځکه دا اوس انداسي لګي امام پس او چې کله دغه سلام واړلو دا بلار شي اب راشي او دا یو رکعت په داسې وکي لګا یو رکعت چې تلوي قرات په کې کی ځکه چې مسبوق حکم شو په دغه طریقې سره صلات خوف ته چې دا طریقه مشرکان ولې د هریان پاتې شو چې دا یې څپاټو وایذا كنت هر کله چې تیفهم په دوی کې فاقمت لهم الصلاه تقائم او دوی ته منځ فلتقم پکار دې چې ودرېږي طائفتن یا وډل منهم د دوی نه ماکد تاسرا ولی اخذو پکار دې چونی سیدوی اصلیاتم خپل وصلی فاذا سجدوا کله دوی سجدو کې دویما فلیکونو پکار دې چې دوی شی می ورائکم شاته د تاسو نه ولتاتی او پکار دې چې راشي طائفتن اخرى غبل ډلا لم یصلوا چې مونږ نه کړي فلیصلوا معک پکار دې چې مونږ کې د تاسو را یو رکعت ولی اخذو پکار دې چې دوی ونسی حجرهم احتیاط خپل او اصلیاتهم او وصلی خپل ودل الذین خوخوی هغه کسان کفرو چې کفر کړي لو تغفلون کاش کې چې تاسو غافل شئ ان اصلحاتکم د خپل وصلونا و امتیاتکم او د خپل سامانوننا فیمیلون دوی به حمله وکي علیکم پتا سو باندې مایلتن واحده یو حمله ولا جناح او هیڅ ګنا نشته علیکم پتا سو باندې امکان کچرتوی به کوم پتا سو باندې اذن څه تکلیف من مطرین د باران او کنتم مرضى یا یتاسو مرضى بیماران انت دو چې تاسو کېدای اصلحاتکم وصلیخ بلی وخذوا او ونی تاسو حذرکم احتیاط بل ان الله بشک الله تعالی اعد تیار کړی دی للکافرین د کافرو د پاره عذاب مهینا عذاب په شرمو شرمیدون کوي عذاب سپکون کوي چې سپک بھی کی رسوا بھی کی ذلیل بھی کی فاذا قضیتم الصلاة کله چې تاسو منځ پورا کو فذكروا الله نو ذکر کو د الله تبارک وتعالى
قیامن په ویلاړه باندې وقعودا او په ناسته باندې وعلى جنوبکم او په اړخونو د تاسو باندې فاذا اطمأننتم کله چې تاسو په قلار شي مطمئن شي فاقیموا الصلاة نو منځ قائم کو ځکه چې ان الصلاة بشک منځ شي کانت دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا فرض شوی په مقرر وخت باندې. نو کله چې تاسو منځ پورا کو دا الله ذکر وکړو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې زه وړو کوي په کاله کې به ما د صحابه ذکر واوریدو چې ما ته پته ولګی دا چې جامه وشوا. نو دغه نه دا پته ولګی دا چې په زور باندې ذکر دا صحابه په ټیم کې مو په زور باندې ذکر نو جهري ذکرم ټیک دی او خفیا ذکرم ټیک دی. زای زای تا ګورا او ذکر کوا او د الله یادونه کوا. ها ولا تهنوا او تاسو مسستګو فی ابتغاء القوم په طلب د قوم کې د کافرو د قوم په تلاش او په طلب کې سستی مکو چې چیرته بیا مزو وی ټکاو وی وژنو ان تکونو کچرتا تاسو ته تعلمون تکلیف رسولې تعلمون تاسو ته تکلیف رسیدلې دی فانهم بشک د کافرانو ته يعلمون تکلیف رسیدلې دی کما تعلمون لګ سرنګي چې تاسو ته تکلیف رسیدلې دی وترجون من الله ما لا يرجون او تاسو امید لرئ د هغه څه چې دوی امید نه لري. وکان الله او د الله تعالی علیما ډیر پوها حکیما خاوند حکمت والا. ان انزلنا الیک الکتاب بشک مونږ نازل کړی د استاته کتاب بالحق په حق باندې لتحکم بین الناس د دې لپاره چې ته فیصله وکړې د خلکو په منځ کې بما په هغه څه باندې اراک الله چې خودلی دي تا الله تعالی علم درکړی تا الله تعالی. یو سړی د طعمه په نامه باندې طعمه دغه طعمه ابن ابریق دا څه کار وکړو چې یو انصاریو هغه وړم راوړل او څه اسلحه وا غیشي او توره او یو شی بل شی په یو سٹور کې خو وسه کاله کې کمره کې طعمه ظالم راغلی دی او په دغه کمره کې کندر وروکړو او هغه وړین ته یوړل او هغه اسلحه سامان ته یوړل د جنگ وړ. انصاری صحابي چراغ ګوري کمره کې کندر شو دی ورڅي وړي مړه خو معلومات کړل چا ورته وی چې په دلته ماخوستان نیمه شپې ټیم کې داسې رڼا غوندې وایو سړی سره ډیر ګرځېدو چې وم کته طعمه او وای چې والا چوم د وړي طعمه یې راوغوښتو. نبی علیہ السلام مبارک ورته ویل دلته راشه دا منافق طعمه ورته وی چې تا دا کار ویل کړی چې ما خو دا کار نه کړی. قوم خلک راغلو د خدا نه کړی دا خو ډېر ښه انسان دی او دا د باندې دا غما کاو دا ګمان په ما کاو په شرمو به مونږ ټول و شرمې او دا خو مونږ د کلی سړی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د خپل علم په ذریعہ باندې د دغه خبره مطلب چې وضاحت او فرمایلو چې بالکل طعمه غلا کړی. نو طعمه قوم ولا ډیر کوشش وکړو چې را خو دغه طعمه چې په یو بل سړی باندې یا یو مسلمان باندې یا په یو يهودي باندې اغلا وراړه چې نه مانو کړی هغه کړو. نو الله تبارک وتعالى د آیاتونه نازل کړل چې نبی علیہ السلام مبارکه د خیانتګرو خلکو ملګرتیا مکه. نو دا خو نبی علیہ السلام ته بیانو دا بیان نن سبا ما او تاتن دی چې خیانتګر سړی د ظالم سړی د بيدینه سړی ملګرتیا به نه کی. حق به بیانې چې څنګه حق وي څنګه گواہی دا به تکي اله به کامیابی کني دنیا او آخرت ته خوشاله. ولا تکونو تمکه گل الخائنین د خیانتګرو لپاره خصیمه جګړه کون کوي. واستغفر الله او بخنه غواړه د الله تبارک وتعالى نام ځکه چې نبی علیہ السلام بخنه غواړي نو درجه په اوچتيږي ګناه خو نشته ګناه خوشته نه دی کنه. ان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم ډیر بخون کوي ډیر رحم کوون کوي. ولا تجادل او تبحث مکو دان الذين داغي کساننا یختانون چې دوی خیانت کوي انفسهم د خپل ځانونو سره. ان الله بشک الله تعالی لا يحب محبت نه کوي منغه چا سره کان چوي خوانن اسیما خیانتګر اسیما ګناګار. یستخفون من الناس دوی ځانونه پټوي د خلقونه ولا یستخفون من الله
او دوی نشي پټېدای د الله تعالی نه قوم خلک یې امام چوم نشرمه وهو او د الله تعالی معهم د دوی سره په اعتبار د علم او قدرت سره اس پاغه ټیم کې یو بیتونه چې دوی شپې جرګې کولې ما هغه لا يردا چې نو راضي الله تعالی من القول دوینا وکان الله د الله تعالی بما پاغه زبان یعمل نه چې دوی کوي محیط خراګرون کوي ها انتم خبردار تاسو ها اولئ هغه خلک نو جادلتم چې تاسو بحث کوئ عنهم د دوینا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې اې د تومه د قبیله خلکو تاسو د تومه طرفداري ما کو فمن یجادل الله څوک دی چې بحث وکي الله تعالی سره عنهم د دوینا یوم القیامه پر ورځ د قیامت باندې اما یکونو علیهم وکیلا یا هغه څوک چې وی علیهم په دوی باندې وکیلا ذمہوار یا کارساز ومن یعمل سوءا تومه غلطی وکړه الله پکې چې غلطی درځنی وشي نو مهرباني کوا چې ته د غلطینا توبه وباسه د ګنا نه توبه وباسه خدا مخ کې موږ په توبه په شرایطو کې ویلیو چې کله چا حق وهلې وي نو هغه حق ورته واپس کنو الا به توبه قبليږي حق نه واپس کړي توبه چیرته قبليږي د خلکو نه هغه خبره جریبونه زمکې نیولې ته چې الله ما معاف کړي دا معاف کېدل داسي زمکه ورته حواله کا بیا وایي چې الله ما معاف کړي کوم زیاته رانه شو ها ومن يعمل هغه څوک چې یو عملو کې سوء ان د بدغه او یظلم یا ظلم کې نفسه په خپل ځان باندې ثم يستغفر الله بیا بخنه غړي د الله تعالی نه یجد الله بیا موزي الله تعالی غفور الرحیم ډیر بخون کې ډیر رحم کوون کوي ومن یکسب هغه څوک چې کسب کې اسمن د ګنا فینما بشک یکسب کسب کوي دی علی نفسه په خپل ځان باندې د دغه ګناه zarar په د باندې وي وکانه الله علیما حکیما او دی الله تعالی ډیر پوها او ډیر د حکمت والا ومن یکسب او هغه څوک چې کسب کی خطیئه د ګناه او اسما خطیئه د خطا او اسما یا د ګناه ثم يرمي بیا اولی به په د خطا سره بری ان یو به بیزار کس تومت سویل چې پلانکی مسلمان غلا کړو تومت سویل بل روایت کې چې پلانکی يهودي غلا کړو نو الله پکې جدا سي بنکو غلام په خپل کړي او ګوته مطلب بل تنسو فقد احتمل په تحقیق سره بار کړو بهتانن بهتان و اسم مبینا او ښکارا ګنا بهتان هغه ګنا ته چې یو سړی کې نوی او داغه په پښې شابانه ته داغه بیان وکي ولولا فضل الله کچرته نوې فضل د الله تعالی علیک پتا باندې ورحمت او رحمت الله تعالی لهمت خامخه اراده کړي او طائفه یوی ډلې منهم د دوینا ان یضلوا کچ گمراه کیستا خطا کیستا توما قبیله والا خلق ته تیر باستی خو الله پاک تعالی غ علم در کړو الله تعالی غ بصیرت در کړو وما يضلون او دوی نه گمراه کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يضرون کو دوی zarar نشي رسولتا ته من شيء ان شيء وانزل الله نازل کړی دی الله تعالی علیک کتابانه الکتاب کتاب والحکمت او حکمت حرام او حلال واجب فرض مکروه احکامات حکمت معنی سنتم کیږي وعلمک او علم در کړی تا ته الله تبارک وتعالى ما ده خبرو لم تکن تعلم چې ته پاغي نه پوي دی الله تعالی دا هغه خبرو علم درکړو چې تا ته پته نو وکانه فضل الله علیک عظیما او دا د الله تعالی پتا باندې ډیر لوی فضل دی وګورو کنه هغه خبرو علم تعالی درکړو چې تا ته پته نو ٹھیک شو څومره علم ورکړو راځي چې سلګ بیانو کو هغه بیان خو څوک نشي کړی خو څه نه څه په کار دی په دغه ځای کې زګر دا هغه ځای دی چې په دې باندې خبري پکار دي عمر ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مسلم شریف حدیث نمبر 2892 میں عمر ابن اخطب رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام مبارک سبای جامع لروتو کومه جامع سبای جامع سبای جامع چې مبارک وکړه په منبر شریف باندې کېناست او د مبارک د اسمان او د زمکه او دغه پیدایش نمخ کې د کیسې را شروع کړ تر دغه پیری چې د ماسپیخین د مانځ ټیم راغی سبحان الله څومره وګت بیان شو ماسپیخین اذان او جمع او داو شو بیا مبارک کېناستو تر دغه پوری چې د مازدیګر جمع ټیم راغی او د مازدیګر جمع چې وشو بیا مبارک کېناستو تر دغه پیری چې د ماخام جمع ټیم راغی اجه چا ذهن خو ډیر څه یاد کړل او چې چا ذهن کمزور او تیر شو خو ډیر څه بیان کړل عمر ابن اخطب
2892 نمبر حدیث ده. دویم ترمذی شریف حدیث ده 3244 نمبر حدیث ده. 3244 ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3244 نبی علیہ السلام فرمائی ما اللہ تعالی په خوب کې ولیدو خپل د قدرت لاس راوړو او زما د اوګو په منځ کې خو د ولو په منځ کې برکت داو چې اخواله ما په ټټر کې مخصوص کړو خو په اسمانو او په زمکو کې چې څومره علمونه وو الله پاک دغه لاس د برکت ما تر نصیب کړ. سبحان الله. حدیث مم درته وخالو کتاب مم درته وخالو روایت مم درته وخالو او دام تاسو ته پتاو چې د پیغمبرانو خوبونه چې د اړتیاي ځکه دا وحي رومبانه د وحي شروعات چې شوی دا په خوب باندې شوی رؤیا صالحه دا غمشت نمونه خروار په تور باندې دغه وجنه موږ دا عقیده او مذهب دی چې نبی علیہ السلام مبارک مخکینی چې څومره علوم او را روان چې څومره علوم دي الله تبارک وتعالى دا د مبارک لا ور نصیب کړی. بس ځنې ځای کې ویلي چې نه پوهېږم هغه ځای کې حکمت وي لکه سبعی په ترجمه کې تیر شول. نبی علیہ السلام مبارک بیبینا عائشہ بیبینا هار رکشو مسلم شریف حدیث ده. صحابه ګرځي را ګرځي نیم شپه په دغه ټیم کې د سبعی د مانځه ټیم په داخل شو سبعی داخل شو وبنشته ځکه چې په دشت او بیابان کې هار روکته هغه ګوري. صحابه کرام فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هار نشتا. په دغه دوران کې د الله پاک د طرف نه د تیمم آیاتونه راغله چې او 10 کنه شو کړی وبنشته تیمم وو تیمم ګره دغه کې ډومبای جایز شو. نبی علیہ السلام مبارک څه فرمایي اسید ابن حدیر ورته چې اسید ابن حدیر لارشا علامه نووي صاحب لیکلي دغه حدیث لاندې مسلم شریف کې لارشا وغه هار د پلانکې اوخه لاندې پروت دی. سبحان الله. نن به چې نبی علیہ السلام بیبینه چهار روکو څلا ورته پته نه و ظالما نیم حدیث ما یې کنه ویلي د يهوديانو غونې نیمه خبرې کیو نیمه پټه پورا حدیث بیان کا چې نبی علیہ السلام دا صحابه چې ولګل چې منډه پلان کیږي کې پروت دی چې هغه اوخه پورته شو احتیاط لاندې پروت کاول کې ویل چې هر پلان کیږي کې دی تاسو نه پوښتنه کم تیمم آیاتونه براغلی وای څومره لوی خیر نن بیماران په کټونو کې تیمم وای دا د هغه واقع برکت دی او که نبی علیہ السلام مبارک ډایرک بیان فرمایلی وای دا تیمم غوندي اهم حکم به زمونږ امت ته نوې ملو شوی لکه څنګه مخکینی امتونو کې تیمم نو او 10 په کړای هر څنګه ویمو هر څنګه پروګرام زنه حکمت په بنیاد باندې نبی علیہ السلام فرمایلی چې یا نه پوهیږم یا داسې پاغي کې حکمت ده. هغه ډېر خبرې کې امام رازی سے چې ناشنا خبره خدا دو تفسیر کبیر کې لیکلي چې په دا دنیا کې چې څه دي قل متاع الدنيا قليل. اے نبی علیہ السلام ورته وایي دغه خلکو ته چې د دنیا دا فائدې دا ډېری لګي دي حالانکه دنیا کې ډېری غټي فائدې دي مالونه دي او جایدادونه دي او بنگلي دي او میناري دي او گاډي دي او جسمونه دي صحتونه دي او اولاد دي او بیبيانی دي خو الله څه فرمایي ورته فرمایي اے نبی علیہ السلام متاع الدنيا قليل د دنیا دا شي نه ډېر لګي خو چې کله د نبی علیہ السلام د علم خبر راغله الله په خپل باندې امام رازی سے بي چې وعلمک ما لم تکن تعلم تعلم علم در کړو دا خبرو چې تا ته پته نه و او دا د الله تعالی په تا باندې یو لوی فضل دی. ونډه دنیا ته لګوي خو د علم ته عظیم وي وکانه فضل الله علیک عظیما او دا علم فضل الله فضل د الله تعالی د علیک پستا باندې عظیما ډیر لوی. لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته هیڅ خیر په ډیرو من نجواهم هغه پټو مشورو د دوی کې پټه مشورې چې د اسلام خلاف کې پدا کې هیڅ خیر نشتا الا مگر من هغه څوک امرا بصدقه چې حکم کوي په خیریات باندې او معروف یا پنه کې باندې او اصلاح بین الناس یا روغرا ولید خلکو په منځ کې نو دا خیر دی. و من يفعل هغه څوک چې وکي ذالک دا کار
ابتغاء مرضات الله د پاره د غختنی د رضا د الله تعالی فسوف نوتی زر د جوړ بکوم غدته اجر عظیما لوی اجر و من یشاقق الرسول هغه څوک چې مخالفت کوي د رسول الله علیه السلام من بعد ما رستو د هغینا تبین له الهدى چې ښکارا شیدته هدایت ويتبع او د تابعداریو کې غیر سبیل المؤمنین علاوه د لیاري د مؤمنان نه د بل لیاري تابعداریو کې نو ولله مونږ به اړو دا سړی ما هغه طرف ته تولا چې دی اوړي ونسلیه جهنم او مونږ به داخلو دغه سړی جهنم ته وساءت مسیرا او ډیر بد ځای د ورتګ دی الله دې مونږ تاسو ته وساتي امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما 300 واره قران پاک ویلو خود اجماع پر ما پکې دلیل پیدا نه کړو قران پاک حدیث اجماع او قیاس دا څلور هغه دلایل دي چې موږ تاسو اسلامی دلایل دي قران حدیث اجماع او قیاس خو چې کله 300 بار پورا شو دغه آیات لراغلم چې ويتبع غیر سبیل المؤمنین چې ما ته پته ولګی چې دا دلیل دی د اجماع ونه اجماع د دغه نه ثابت توخه اجماع معنی په یو حکم باندې د یو زمانه تمام عالمان راجم شي او فتوا پیری کې چې بالکل دا کار داسې دی دغه ته اجماع یې ځنې خلک صرف قران او سنت رسول اجماع دا نه مني حالانکه هغه منل پکار دي ان الله بشک الله تعالی لا یغفر بخنن کوي ان یشرک چې شرک شي به د سلام او بیا وفات شي په شرک باندې مړ شي په شرک باندې ويغفر او بخنه کوي ما د هغه س دون ذالک چې علاوه د دین ویلې منغه چاته یشاو چې اراده وشي و من یشرک هغه څوک چې شرک کوي بالله د الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعیدا په تحقیق سره د گمراه شو په لري گمراهي سره شرک نه پکار حکم شرک هغه شرک چې په نڅ خبره د اسلام نه وباسي نه شرک اسلامی شرک نه پکار الی دلی د خلقو د شرک ټاپي او د کیسه خوانه ټاپي دغه ته شرک نشي ویل شرک معنا الله سره په ذات کې بل خدای منل دا الله چې څرنګه صفاتونه اومغه صفاتونه مخلوق لا ور کول دغه ته شرک دی مونږ یو چې الله نور دی او نبی علی السلام هم نور دی خو مون خدای چې نبی علی السلام کا نور دی نو الله پیدا کړی او الله داسې نور دی چې چانه پیدا کړی څومره غټ فرق شو نبی علیہ السلام داسې نور دی چې فنا کیږي یو ټیم کې نو الله داسې نور دی چې وو او یبه ډیر فرقونه دي دا الله غوندي صفت مخلوق لور کوي الله تعالی په غیب پويږي پیغمبران لم غیب علم الله ور کړی ته وایي چې دا خو الله صفت ور کو نه الله غوندي علم خو مونږ نه ثابت کړی کنه را الله غوندي غیب باندې خو پیغمبر مونږ پوي نه غاڼو کنه نو الله په ذات کې شریک یا دا الله غوندي صفت مخلوق لور کول دا شرک او کاسه په گاډو وډو باندې ساري چې و سړی ته کلمه و نه ویلا او دنیا د کافران کړل نو خسرت دنیا والآخرة دنیا دم تباد و ملا او وسړیا او آخرت تم ډډوزي دی او بویان دی الہ العالمین د مونږ تاسو دغه سي پالتو ټاپونه حفاظت نصیب کړي امين مخکې ګورونو ان يدونا دا کافران عبادت نه کوي من دونه بغیر د الله تعالی نه الا اناسا مگر د خزو عبادت کوي زکه چې هغه کوم بوتانو لات منات اوزا د هغه مؤنثات یو دویم د بوتان لبي ډیر سره سپینو راچل لګه زنانه چې سره سپین استعمالي دریم دا چې دا نامې د مؤنثات دي مؤنثات نو خدا نامې خو دي کنه و ان يدون او د عبادت نه کوي الا شیطانن مریدا مگر شیطان سرکشا لعنه الله لعنت ویلې په دبانې الله تعالی وقال او ویل دي شیطان لا اتخذن خامخ پتاکید سره زبنه سم من عبادک دتا د بندگانو نا نصیبا مفروضه برخه مقرر شوی ولا ادلنهم خامخ زب گمراه کوم دوی ولا امنینهم او خامخ زب ارزوګان ورچوم دغه خلقو ته ولا امرنهم او خامخ زب حکم ور کوم دغه یا الله دتا مخلوق ته فلیوبتکنا نخامخه کټکوي به اذان الانعام غیګونه د چرپیانو شیطان ورته چې زبتا بندگان خامخه گمراه کوم اوسم چې کوم ساروای په غره کې شپې کې نو ما وته ولغوي کټو دا ګوره د شیطان عمل دی دا وګوره شیطان ورته وی چې غیګونه به کټي یا بهیرا
هغه اوخه چې 15 بچي به وکړل او 15 به نرو نو غوږ به ورلا کټ کړو ویج دا موږ د بوت په نامه باندې پرې خو نو ګره دا کار به کوم ولا امرنهم او خامخ زبدوی ته حکم کوم فليغيرن خامخ بدلوي به خلق الله هغه پیدا وخت الله تعالی الله چې کوم شی پیدا کړي دوی به پاغي کې تغییر کی مثال په تور په کاله کې زنانا هغه خبره چې روزي وباسي و زنانو میندو خويندو څه تندر در باندې راو ګرځیدو الله پاک چې کوم صورت درکړي بس پومدا باندې شکر وباسو روزي چلو وباسو نبی علیہ السلام فرمایي هغه زنانو باندې الله لعنت دی کومه زنانا چې روزي وباسي هغه زنانو باندې الله لعنت دی چې هغه په بدن باندې خالونه لګي هغه خالونه چې بیا نوی رانیږي لکه په خوا باندې بچو اوسنی خالونه هم نه دی پکار ځکه چې تا اوبه مطلب چې او داسه کې یا په غسل کې اوبه غځای ته نه رسیږي چې کوم ځای باندې خال لګیدلې یا نکونه سره شوی دي البته که په نکروزو باندې سره شوی نو دا وبرسي کې خبره نشته ها ومن يتخذ الشیطان شیطان چې زبدا کار په کم نن ټول خلق په امدا کې مبتلا دي او هغه څوک چې ونسي شیطان ولیا په دوستۍ سره من دون الله بغیر د الله تعالی نه فقد خسر په تحقیق سره تاوان وکړو خسران مبینا ښکارا تاوان یعدهم شیطان وعده ور کوي دوی ته و یمنهم او ارزوګان ورچوي دوی ته و ما یعدهم الشیطان او وعده نه کوي دوی سره شیطان الا غرور مگر د دوکي ټوله دوکا قیامت پورې باندې به د لپاره په دوزخ کې ور منبر جوړ شي تمام خلق ورته راجم شي ورته ای بچ مشر او شیطانا تاسو په موږ باندې ډېر بدعمله وکړي شیطان ورته چې درمو څلاس نه هم نو رانی ولي چې تاسو دا غلا وکړو دا زنا وکړو دا غلطي وکړو په خپل باندې الا ان دعوتکم فاستجبتم لي ما به لخلی دعوت تر کړ تاسو به قبول کړو ما څه په لاس په زور نه ورانی ولي نو ورته به چې بس خپل باندې ما څوک نشي خلاص نه تاسو به څوک خلاص کی اخره کې به خبره ده او درته تکړه شه اولائک دغه کسان ما واهم زید ورتک د دوی جهنم او جهنم دی ولا یجدون دوی بنبیا مزیانها د جهنم نه محیص زید خلاصي والذین کسان امنو چې ایمان راوړي او عملو صالحات او نیک اعمال کړی دي سنو دخلهم زر دی چې مونږه به داخل کو دوی جناتین داسې باغونو ته تجری چې روان بوي من تحت الانهار لاندې داغین نهرونه په دا دنیا باندې د باغ چیرته لیدل مړه خیبر کې اوسې ګوره باغونه چیرته وي بوټیم څوک نه پری ها او بیا مونږ تاسو وځي په خدای باور کې چې ټول ورځ په ډیره باندې اجازه چریږي په داسې سارو باندې بیا قربانیم ګور نه شيخه چې دا ارته پته نو ځکه الله پاک بار بار چې باغونه دی ورکیا تکړه شو جناتن باغونه دی تجری چې روان بوي می تحت الانهار لانداغین نهرونه آی هیدت ته خو یو په پارمانه الته برته نهرونه شړيږي او داسې نهرونه چې د بورډ غونډه نهر نه چې تیرې کې څنګه پټه داسې نهرونه چې لاندې کوم فرش دی هغه به د بهترین ملغلرو او د زبرجدو نه جوړ وي سبحان الله کټوري بور باندې پراته وي کوزي بور باندې پراته وي صفا صفای جراسیمونه مراسیمونه نشته الله دې موږ تاسو نصیب کړي امين خالدین فیها بل خوندې موکړو همیشه به په دې جنت کې همیشه به په دې جنت کې ابدا تر تلا څوک دې نشي راوخکای او دا څه پردای کټنه چې د نیمه شپې دی وعد الله وعد الله تعالی دو حق پر اختیار سره ومن اصدق من الله قیلا او څوک دې ډیر رښتونه د الله تعالی نه قیلا په وینا کې لیسا بامانیکم يهوديانو ته خطاب يهوديانو عیسایانو بویل جنت ته مونږ ټیکاداریو څوک برانویر شي مونږ به یو پکې مونږ به یو په جنت کې دا جنت ته مونږ دی الله پاک ورته چې پښتنه وکړه لیسا بامانیکم ندی په ارزوګانو د تاسو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه په ارزوګانو د اهل کتاب باندې دا جنتونه ملاويږي من يعمل غتوک چاملو کی سو ان بد یجزا به بدل ور کولې شاغتا ولا یجدو بیا بنموزی دا بد عمل سره له د خپل ځان د پاره من دون الله بغیر د الله تعالی نه ولی څوک دوست ولا نصير او نه مددگار ها د نبی رسول الله شفاعت شتا خو چې سړی کافر وي نو بیا خو سلسله ختم شو کنه او چې مؤمن وي نو ان شاء الله د مبارک د شفاعت امیدوار یو ان شاء الله چې کوي به خیر
ومن يعمل او هغه څوک چې عملو کې نیک من الصالحات د نیکو نه من ذکرین ک مذکر وی او انثى او ک مؤنث وی وهو مؤمن او د مؤمن وی فاولئک نو دغه کسان يدخلون الجنه داخلي کی به جنت ولا یظلمون او ظلم بنشي کولای دوی سره نقیرا دغه کجوري د ټکی پاندا زبان دی د کجوري په دې اډو کې پاس یو ټکی باندې اسه ورته وګورو چرته الله پکې چې دم رضایت اندر سره نکم پرونی ویلیو په ترجمه کې الله پکې چې زړه زری قدر زیاته اندر سره نکم زرات شي ته پاغر شندان کې چې مې راخکارا شي ودا دا پاربونو باندې ته ویني دغه ته زری دم رزلم هم در سره نکم ومن احسن او څوک ته ډیر ښه دینن د دین په لحاظ سره ممن دهغه چانه اسلام چې تابعدار شوی وي تابعدار کړی وي وجهه خپل مخ لله خاص الله تعالی ته او هو محسن او دین کملوي وتبع او تابعداري کړی وي ملت ابراهیم دین د ابراهیم علی السلام حنیفه داس ابراهیم علی السلام چې د باطلو دینونو نه راوخته او دین حق طرف ته واتخذ الله او نیولې د الله تعالی ابراهیم علی السلام خلیلا دوست خلیل څه ته ویل شي خلیل جوړ دی د خلونا خلی خلیل جوړ دی د خلینا خلی هغه شی ته یی چې د دوه شینو په منځ کې خلی هغه منځ کې شی ته یی چې د دوه شیانو په منځ کې وي مطلب څه مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې عظیم یو سیزو چې هغه ته ویل شي د الله تبارک وتعالى مینا او محبت یعنی د الله پاک ډیر میناناک بنداو الله مر سره مینا وا او دم د الله سره مینا وا خورونو یو خبر یاد ولرو چې خلیل او په حبیب کې څه فرق دی دای خو خلیل الله شو نبی علیہ السلام حبیب الله څه فرق شته نه یو درې فرقونه واورو خلیل هغه دی چې الله پاک ته ویل چې یا الله لګې د قدرت نشانه خو راوخوا نو وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ليكون من الموقنين ابراهیم علیہ السلام ته موږ د اسمانونو او د زمکي اهم نشانات او د قدرت نشانه ورخاله چا ویل ابراهیم علیہ السلام سوال وکړ یا الله ماته د اسمانو د زمکي عجایب وخوا او حبیب هغه څوک دی چې الله ورته چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله مقصدی زایل راشو لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير حبیب هغه څوک دی چې الله فرمایي پاک دی هغه ذات چې خپل بنده د شپې په لک ټیم کې بوتلو د بیت الله شریف نه مسجد اقصی طرف ته د دې لپاره م بوتلو الله یې چې زه د قدرت عجیب نشانات وروخوا سبحان الله خلیل هغه او چې سوال وکړ چې الله راوي خوا حبیب هغه چې جبرائیل په سراغه وروخی یو فرق دویم فرق خلیل هغه څوک دی چې ویل چې ولا تخزنی یوم یبعثون خدای پاکا پوریز د قیامت ما شرمای ابراهیم علیہ السلام یې خدای پوریز د قیامت باندې ما شرمای حبیب هغه څوک دی چې الله ورته یې یوم لا یخزن النبی والذین آمنوا معه په هغه ورځ باندې چې الله تبارک وتعالى بخپل محبوب او مؤمنان بندگان شرمېدو ته پرې نه وي او نبی و شرمې خلیل هغه څوک دی چې ویل چې وجعل لي لسانا فی الاخرین وجعل لي لسان صدق فی الاخرین خدای پاک ما ذکر په اخره کې خو پرې پرستو خلکو کې چې په خا باندې یادېګم چې رستو خلک د ما ستاینه کی حبیب هغه څوک دی چې الله ورته وی چې ورفعنا لك ذکرک صحیح مونویل مړه سبحان الله حبیب هغه څوک دی چې الله ورته فرمایل چې ورفعنا لك ذکر ډیر فرقونه نورم شته خو په دغه باندې اکتفا ولله ما فی السماوات او خاص الله تعالی لپاره هغه څه چې پاسمانو کې دی او هغه څه چې پزماکو کې دی نبی علیہ السلام فرمای پورز د قیامت باندې باغه جنډه ما سره لواء الحمد آدم علیہ السلام داغه نه علاوه چې څومره خلک دا ټول به ما جنډې لاندې ویلیاړي دا ټول به ویلیاړي خو ما په دې باندې فخر نه دی وکان الله او د الله تعالی بكل شیء محیطا پاریوشی باندې خراګرون کوي ويستفتونک او دی فتوا غواړي دستانه فی النساء د زنانو په باره کې مخکې ذکر شو چې د ابراهیم علیه السلام د دین تابعداري وکړو ابراهیم علیه السلام دین کوم یو دی دا او دوی فتوا غواړي دستانه د خزو په باره کې هغه زنانه چې یتیمانی وي
قل الله یفتیکم ورته فرمایي چې الله تعالی فتوا درکوي تاسو ته فیهن د دې زنانو په باره کې چې د مہر خیال وساتو دغه یتیمانو تدق او تکلیف ورونه رسو و ما هغه څه یتلا چې تلاوت کول شي علیکم په تاسو باندې فل کتاب په کتاب کې فی یتام النساء په یتیمانو زنانو کې الله تی هغه زنانا لا توتونهن چې تاسو نور کې دي زنانو ته ما هغه څه کتب لهن چې مقرر شوی د دوی لپاره وترغبون تاسو مینا کوي ان تنکحون چې تاسو نکاح کوي د دې زنانو سره نو په عربو کې طریقه داوا چې یتیمه زنانه بوا او الله به حسن او خلا ور کړی و ناغه سره به نور خلکو نکاح وتړله او بیا به اصل غوندې مہر ورکړو او چې کومه به یتیمه واو بدرنګه بوا یو روپے مہر به نه ورکاله نه الله پاک دا زیاته یو ظلم ماکو چونکه اوس اسلام راغی نو دغه ټولو خبرو مطلب چې میټاواله وکړو او دغه قوانین په ځان باندې جاری کو والمستضعفین او هغه کسان چې کمزوري ګڼل شوی دي من الولدان د هلکانو وان تقوموا او چې تاسو ودرېږئ لیتامه یتیمانو لپاره بالقسط په انصاف باندې ابل اعظم دا حدیث ویلو نبی علیہ السلام مبارک فرمای په کورونو کې خپل کور هغه دی چې یتیم سره خصلوک پکې کیږي او په کورونو کې بد کور هغه دی چې یتیم سره پکې ناروا سلوک کیږي نن یتیم لازمکا مونږ هغه ورکو چې هغه ما او ته په ذهن کې بدوي یتیم له پیسې داسې ورکو چې بالکل مطلب چې سراسری ظلم روان دی رونو کوشش وکړو دغه ترجمه او دغه درسونو مطلب دا دی چې په خپلم په عمل وکړو او مخکې نور ملګری په دې باندې پوي کوم دا ظلم زیاتای ما کا زکه چې ګوره الله پاک او د مظلوم د دوا په منځ کې ګوره پرده نشته الله پاک چې کله یو مظلوم د مانه دوا وغواړي نو ما او د په منځ کې پرده نشته څه مطلب و دستی قبلو وما تفعلوا هغه څه چې تاسو کوي من خیر د نیکینه فإن الله بشک الله تعالی کان دې به پاغي باندې علیم خپوها وان امراه او کچرته یو زنانا خافت یریږي من بالها د خپل خاوندنا نشوزن پنا فرمانه باندې او ارادن یا په مخ اړولو باندې فلا جناح نو هیڅ ګناه نشته علیهما په دې دواړو باندې ان یصلحا چې دوی صلح وکي بینهما په خپل منځ کې صلح یو صلح خزه او خاوند په منځ کې صلح وکړو والصلح خیر او صلح ډیر خولای کار دی ډیر بهتر دی واحضرت الانفس او حاضر شوی دي نفسونه الشح بخل طرف ته زنانا د خپل بن نمبر نه مني وان تحسنوا کچرتا تاسو نیکی وکو وتتقوا او پرهیزګاری وکو فإن الله بشک الله تعالی کنه دی بما پاغه چبانی تعملون چې تاسو کوي خبيره خبردار ولن تستطيعوا او هرگز به تاسو انصاف نکو ان تعدلوا چې تاسو انصاف کوي هرگز به تاسو طاقت نه لرئ ان تعدلوا چې تاسو انصاف کو بین النساء د خزو په منځ کې ولو حرستم اگر که تاسو ډیر حرس نا کیو فلا تميلون تاسو مکه کېو کل المیل په هر قسم کا کې دوسرا فتذروها چې تاسو پریو هغه اولنې خزا کل معلقه په شاند هغه زنانا چې د چونه کې نه راکړې وي الله پکې چې ودونه کا دوام وکا دریم وکا څلورم وکا خو د اول خزې د حقوقو خیال مو ساته او د دویم نن د پښتو په معاشره کې چې څوک نوې واده وکي نو اولنې بي پاتې شو هم د رزق په لحاظ سره خرچه مغسینه ور کوي کمره مغسینه ور کوي حالانکه شریعت کې دا خبره ده چې کڅوک د 500 کالو زنانه او کڅوک د 300 کالو زنانه دغه دواړو لبه یو شی حقوق ورکي دغه دواړو حقوق پتا باندې لازمي دي او کویر د نکړل نبی علیہ السلام فرمایي چې پورز د قیامت باندې به نیم پالج والي وتل زر قامه کې برا پورته شو کو گزنواله برا روان وي ټول دنیا به چې دا وګوره دا ټول دنیا به پیژنې چې دا هغه خلک چې د خزو په منځ کې نه انصافي کړي ها یو زنانو هغه خپل حق دغه بل زنانه ته وروبه خلو بالکل جایز لکه د نبی علیہ السلام مبارک یوې بیبي هغه خپل حق عائشه بیبي تور بخلو نو دا بیا جایز دی خو چې نی بخلای په دې باندې مطلب چې ته براز وړاندېږي نو الله پکې چې مخکینه خزه داسې ماخ کو لګل چونه کې نه را پړې وین توسلو کچ تاسو صلح وکي وتتقوا پرهیزګاری وکي فإن الله بس بشک الله تعالی کان دې غفور رحیم ډیر بخون کوي ډیر رحم کوونکی وای تفرقا کچرته خزه او خاوند سره جدا شول یغنی الله کل من ساعته خاوند لبا الله تبارک وتعالى بل بی ور کی او زنانه لبا الله تبارک وتعالى بل میړه ور کی
کل من ساعته الله پاک به پروا کی هر یو من ساعته د خپل فراخنا وکانه الله واسعا حکیما او د الله تعالی ډیر فراخه او ډیر د حکمت والا ډیر فراخه دی او ډیر د حکمت والا دی ښا دا څلا زکه چې د هر څه د دې کنه ولله یخاص الله تعالی د پاره ما غڅ دی په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما هغه څه په الارض چې په زمکو کې دي ولقد خامخ په تحقیق سره وسوین الذین مونږه حکم کړو هغه کسانو ته او تل کتابه چې ورکړې شوی او کتاب يهوديانو عیسایانو ته من قبلکم مخکې د تاسو نه و ایاکم او تاسو ته ان اتقوا الله چې وډاره ګو د الله نه و یری ګو د الله تعالی نه ډار د الله نه پیدا کو ډار د الله نه پیدا کو دا الله د رضا لپاره مطلب چې ډیر نیک اعمال کوه دا الله نه یریګا نن موتا ز پکی د تار نه ډاریګو خدا الله يرم پزړه کې نشتا ما ورکه و نه نسی ز لینک نه خداریګو خدا الله يرم موږ پزړه کې نشتا الہ العالمین د دغه درس په خاطر باندې موږ پزړه کې د الله ير واچي امين د تا ير پیدا کې الہ العالمین امين رونو د الله ير پکار دو مخکینی خلکو ته مم ویلی شو معنا وډار شو تاسو تم یم و ان تکفروا کجرت تاسو کفر کو فإن لله ما فی السماوات بشک الله تعالی د پاره هغه څه چې پاسمانو کې دي و ما هغه څه فی الارض چې پسمکو کې دي وکان الله د الله تعالی غنیا بے پروا حمیدا تلستایل شوی تاسو پروا نه کی ولله خاص الله تعالی پر ما هغه څه چې په سماوات چې پاسمانو کې دي و ما هغه څه فی الارض چې پسمکو کې دي وکان الله د الله تعالی غنیا حمیدا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وکفى بالله وکیلا او کافی دی الله تعالی وکیلا کارساز او ذمہوار ان یشاء کچرته اراده وشو د الله تعالی یذهبکم بو بزیتاسو ایها الناس ای خلقو طول بمړکی وياتي اوراب ولي باخرین نور کسان وکان الله د الله تعالی علی ذالک پدې راوړلو د نورو کسانو باندې قدیر اخ قدرت لرونکي من کان هغه څوک چې وی یریدو ثواب الدنیا چې اراده وی ثواب د دنیا فعند الله بس الله تعالی سره ثواب الدنیا والآخرة ثواب د دنیا او د آخرت وکان الله او د الله تعالی سمیعا خوریدن کوي بصیرا خلیدن کوي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو کونو شیتاسو قوامینا بالقسط ویلیاړه بالقسط په انصاف باندې شهداء لله گواہی کو د الله تعالی د پاره کپ تحصیل کی وی او کپ کلی کی وی او کپ جرګه کی وی کپ هر ځای کی د الله د پاره گواہی کا پیسو د پاره د درویغو گواہی ما کا ولو علی انفسکم کپ تای و خبر راغلا نو هم گواہی کو د خپل ځان خلاف اویل والدین یا د مور پلار خلاف څه خبر راغلا نو گواہی پیش کوا والاقربین او د نږدې رشتہ دارانو په حق لا گواہی پیش کوا ٹھیک شو کنه یاره گواہی ز نکم چلې نه کی ترورزایم د مړه بیا خپه کیږي ورکی کا نو ترورزی خیال ساتي او د الله خیال نه ساتي څومره کمزور خبره په تحصیل کې خبره راغله د جایداد یا د مال یا د لارې یا د نوري معاملې او ته د یو ورور خلاف گواہی نه ورکې د یو ترزوی خلاف گواہی نه ورکې په دغه ټیم کې ته گواہی ورکا نبی علیہ السلام فرمایي ټولنا خ گواه هغه دی مسلم شریف حدیث نمبر 1719 کې راغلی دی ټولنا خ گواه هغه دی چې گواہی چاته نو غوښته او د گواہی ورکړه ټولنا خ گواه هغه دی چې گواہی چاته نو غوښته او د گواہی ورکړه دا ډیر بهترین گواه دی ها ان یکون کچرتوی غنیان مالدار او فقیر یا فقیر غریبې د وجنا گواہی د خلاف نور کې یاره غریب دی پټای به تلاړ شي لارې به تلاړ شي مالدار دی د مالدارې د وجنا ته گواہی نور کې چې بیا برا باندې زکات بند کی فالله اولا بهما بس الله تعالی د غدواړو نه ډیر حقدار دی مالدار او د غریب پروا ما کا گواہی ورکا چې څه تا ته معلوم دی په کوم ټیم کې ته موجود وي الله تعالی د غدواړو نه ډیر حقدار دی فلا تتبعوا بس تاسو تابعداري مکوئ الهوا د خواهشاتو ان تعدلوا چې تاسو انصاف ونکو الله تعدلوا دلته لا مقدر دی ښا وان تلو کچرت تاسو وګرځولې شوي دا گواهینا او توردو یا مخواړولو فإن الله کان بما تعملون خبيرا بشک الله تعالی پاغه چې تاسو کوي خبردار دی یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو امنو په دې ایمان باندې کلک ودرېګو بالله په الله تعالی باندې ورسوله او پر رسولان د الله تعالی
ورسوله او پر رسول د الله تعالی باندې والکتاب الذی او ایمان راوړو پاغه کتاب باندې نزل علی رسوله چې نازل کړی دی الله تعالی په خپل رسول مبارک باندې والکتاب الذی او هغه کتاب انزل چې نازل کړی دی الله تعالی من قبل مخکې د دینا توراتم منم انجیلم منم زبورم منم خو هغه تورات زبور انجیل چې د الله تعالی طرف نه نازل دی پات شو چې يهوديانو په کې د ځان نه غاډي واډي ورمنډلې دي نو دا ځنه منم مخکینی کتابونو باندې برور داسې ایمان لري اسنه چې وایي چې تورات نه منم بالکل به کوپر ته پیوځي داسې به چې تورات انجیل زبور منم خو هغه چې د الله تعالی د طرف نه کوم نازل دی هغه چې يهوديانو عیسایانو په کې ځان نه خبري ورچالي دي ځکه دا د قران پاک معجزه او چې ځان نه څوک خبرې پکې نشي ورچالي پاغو کې خلکو ورچالي غریب د پاره یو حکم مالدار د پاره بل حکم پیسې به منځ کې اغسته نورونو دغه په دغه طریقه باندې موږ مخکینی کتابونه منو دا څه بنه چې ټول تورات منو ټول کې غیرو ځان خبرې مور چالي دي ابم بیا باندې هغه باندې ایمان ده ومن يكفر هغه څوک چې کفر وکړي بالله په الله تعالی باندې او ملائکته فرشتو د الله تعالی باندې او کتب او کتابونو د الله تعالی باندې او رسول او رسولان د الله تعالی باندې او یوم الاخر او پورې ذخیره باندې فقط ولد ضلالا بعیدا په تحقیق سره دا سړی گمراه شو په لری گمراهی سره ان الذين امنوا بشکاغه کسان چې ایمان راوړې په موسی علی السلام ثم كفروا به کفر وکړو ثم امنوا به ایمان راوړو ثم كفروا به کفر وکړو په عیسی علی السلام باندې ثم ازدادوا کفرا بیا زیاتواله وکړو په کفر کې د نبی علی السلام نه انکار وکړو لم یکن الله نه الله تعالی لیغفر لهم چې بخنو کې دوی ته ولا لیهدیهم او نه دا چې هدایت کې دوی ته سبیل د لیاري بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما دغه پیر د سوچا کافرانو ذکر وشو اوسم نور کافرانو ذکر کیږي چې ظاهر باندې لباس د مسلمانې اچاله خو په زړه کې منافق دی څنګه منافق دی داسې منافق دی چې الله مانی نبی رسول الله نه مانی کتابونو کې شک دی دا منافق نه لګه حدیثو کې راغلي دي چې څوک درویږي دا منافق دی نو چرته ونه چې دا هغه منافق دی نه منافق دی په دوا قسمه یو منافق اعتقادي دی یو منافق عملی دی عملی منافق دا دی چې درویغ کی امانت کې خیانت کی وعده چا سره کې خوا خیانت وکړو او ورسره جګړه شو کنځلې وکړي دغه ته عملی منافق یو اعتقادي منافق چې هغه د نبی علی السلام په دور کې الله به منلو نبی علی السلام به نه مني او ظاهري تور باندې بولیاړو ځکه چې مجبوری و کنه و درېدای عمر فاروق دستی ته سر وړاواله کنه و درېدای مال غنیمتونه او جنگونه دی هغه کې بیا برخه ورته نه ملاوي ده نو دنیا د اغراض او وجنه دوی کلمه ویلې و اوسم زنه داسې خلک شته چې هغه چې کاروبار خروانه او د نفلونه او د تهجدونه او دا بیٹه ما تکبیرونه او چې لک کاروبار متاثر شي مړه خدا کا خو منځو کم سره چې ونه کی الله پاک د تا عبادت ته هیڅ ضرور نشته اورورا الله پاک چې ما په غم کې یاد کا زبتا په خوش ته ما په خوشاله کې یاد کا زبد په غم کې یاد کا په خوشاله کې منه یادې او چې غمونه در باندې راشي نو بیا غوګونه راکاږي دغه وجنا تاسو وګورئ په اوم او په پنځم باندې څومره او په ودونو کې څه بد حال روان دي الہ العالمین موږ د معاشره اسلامی معاشره وګرځوي امين په کوم ماشوم باندې چې دوپړې او باجه وغږې دي دا ماشوم به د خپل بچین دا مور به دغه خپل بچینه څه مطلب چې خیر بیا موزي سبا خیر بیا موزي سبا د خبره ومني بشر المنافقین زیر ورکا منافقان الله بان لهم عذابا الیما بشکشته دوی د پاره عذابا الیما عذاب دردناک دا د رسوا کې دوه لپاره ورته چې زیره ورکا حالانکه زیره خود خوشاله دته عذاب زیره ده د دوی د رسوا کې دوه لپاره الذين منافقان هغه کسان دي يتخذون الكافرين اولیاء اجدوین ولدي کافران په دوستۍ سره من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه ايبتغون ايدوی لټوي عندهم العزه د دغه کافر سره العزه غلبا فان العزه بشک غلبا لله الله تعالی پر جميعا ټوله منافق نه چا پختنو کچ چلا مړه چې مونږ تعلق نشو خراباله علم خيو د علم خيو تعلق نه خرابو ځکه بیا هم روزګار باندې اثر غورځيږي پر روزګار چې اثر غورځيږي ناغه نشه برداشت کړي چې په دین د اثر غورځيږي هغه برداشت کې و ظالم وقد نزل او پته کې سره نازل کړی دی الله تعالی علیکم پتا سو باندې فل کتاب په کتاب کې ان دا خبره اذا سمعتم کله جواب رې تاسو آیات الله آیاتنا د الله تعالی یکفر بها
کفر به کول پاغه سره و استاد او ټوکی به کول بها په دې آیاتونو پیری فلا تقودون تاسو مکینو ما هم د دې منافقانو سره حتا تر دې پوری یخودو چې دوی بحث شروع کی فی حدیث غیر په نورو خبرو کې انکم بشک تاسو شکل دغه بدکیده او خلکو سره کینو اذن مثلهم دغه غوندې بشو زکا چې خربوزه کا رنگ پکڑتا ہے کنا خربوزه کا رنگ پکڑتا ہے بدکیده او خلکو سره چې کینی خامخا به کله بدکیده کیږي څرنګه تاړه هغه سي کربوړی شاه احمد رضا خان بریلوی سیم نه پښتنه وشو چې څلور نوی څاڅ کی د ګلابو دي هغه داسې خبره پښتنه ته وشو چې یو سنی دی د خپل عقیده سړی دی او یو کم سل بدکیده خلک دي آیا د دغه یو سړی داسې مسله داسې نه وداسه اچ یو سړی چې دا وهابي دی او بدکیده دی او یو کم سل کسان چې دا د خپل عقیده والے دي دغه یو کم سل کسانو د خپل عقیده والا دی وسړی سره ناستا ټیکو کنو ټیک دی ورته چې ګوره دا داسې مثال لري لکه دا یو کم سل څاڅ کې د ګلابو دی او دا یو د میتیازو څاڅ کې دی نو چې په ګلابو کې ورواچه خو لاړل بس تباش نو بدکیده خلک کا یو وی او ته په یو کم سلم ناستا ور سره نه وپکا دا موږ مشرانو ویل دي هغه ته دا پته و ځکه چې خربوزه کا رنگ پکړتا ہے او کن نو آیاتونو پر بیٹھو ککڑے ان الله بشک الله تعالی جامع المنافقین جمع کون کید منافقانو د والکافرین او د کافرانو فی جهنم په جهنم کې جميعا ټول تم نشته خو منافق د نفق نه جوړ دی نفق یې د مګي هغه کاله سروای مګو سوړی وخت پس مکه کې نو چې مګي طریقه دای چې کله ځان د پر کاله جوړای نو دوی لیاري وي څولیاري وي دوی لیاري اځه کله یو بند شو چې دا بل خو کولاوي کنه نو دا د نفق نه جوړ دی منافق تم منافق ځکه یي چې په خلی وایو په زړه بلې دغه څنګه هغه دوی لیاري ها الذين هغه کسان يتربصون چې دوی انتظار کوي به کوم پتا سو باندې مؤمنانو تاسو ته ګوري چې کله به دوی باندې سخت حالت راځي فإن كان لكم فتح کجرتوی د تاسو د پاره کامیابی من الله د الله تعالی د طرف نه قالو دوی یي علم نکم ماکم آیا مونږ نو تاسو سره وإن كان للكافرين کجرتوی د کافرو د پاره نصیب صبرخه قالو دوی یي علم نستحوذ آیا غلبه نو حاصل کړي مونږ علیکم پتا سو باندې ونمنعكم من المؤمنين او مونږ نو من کړي د تاسو نه مؤمنان چې کله کافرانه وګټي جنگ نو هغه نیم تمو ګوره مؤمنان مونږی سر کړیو کنه تاسو بیالو ګوره څه خوراک کنه پسې ګرځي را ګرځي وسم دا ځنه ډالر غلامان شتا فالله بس الله تعالی يحكم فیصله کوي بینکم د تاسو په منځ کې یوم القیامه پوریز د قیامت باندې ولن یجعل الله او هرگز به ونه ګرځوي الله تعالی للکافرین د کافرانو لپاره المؤمنینو باندې سبیل سلیارا سغلبا سلیارا ان المنافقین بشکا منافقان یخادعون الله دوک کوي د الله تعالی سره په خپل ګمانونو کې وهو او دغه الله تعالی خادعهم هغه بدلا د دوکي بو ور کې دوی ته و اذا قاموا الى الصلاه کله چودريږي منافقان مانځتا قاموا کسالا و دریږي داسې ناراسته جوله کیږي یراؤن الناس خودنه کوي خلقو ته په مانځ کې سستی کی نور دغه صفت نه ځانو ساته د منافق صفت ته ګورخه خلقو ته خودنه کی ریاکارین هم ځانو ساته ګوره منافق غره ولا یذکرون الله الا قليلا او ذکر د الله تعالی نه کوي مگر لګ لا الله ذکر لکی خپل خو یاسم نه کی چې بلی کیم په بد لګیږي نو دغه تاسو ته دا الله ذکر لکی دا منافقان دي مذبذبین بین ذالک شکمندی بین ذالک پمن د کفر او ایمان کې لا اله الا ان مسلمانانو طرف ته دي ولا اله الا ان کافرو طرف ته دي و من يضل الله وغتو چې گمراه کې الله تعالی فلن تجد له سبیلا هرگز به بیان مزیغه پر لیارا یا ایها الذين امنوا اذ ایمان خوندان لا تتخذوا الكافرین اولیاء تاسو مانسو کافران اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو نه اتريدون آیت سو اراده لري ان تجعلوا لله چې تاسو وګرځوي د الله تعالی لپاره علیکم په خپل ځان باندې سلطانن مبینا دلیل واضحه دلیل د عذاب ښکارا کافر سره تعلق ما ساته دا خو ته خپل ځان راګیری ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفل من النار پغلان د درجات د دوزخ کې بوي من النار د ورنا
درک هغه اخیری درجه د دوزخ ته يهوديان وګوره پاس پراته وي او دا بلان حضرت علی رضی الله عنه فرمای چې دا دوزخ کاند چی دا داسي چې یو کاند بیا پکې کړکای ور وتله بل کاند بیا پکې کړکای وتله بل په دغه طریقې سره دا دوزخ ده هغه اخیری کاند د منافقانو الله پاک زموږ تاسو د منافقت نه حفاظت نصیب کړي امين ولن تجد لهم نصيرا او هرگز به بیان مزید دوی د پاره نصيرا څوک امداد کوونکې الا الذين مؤمنانو مخفقېګو مگر هغه کسان تابو چې توبه وکړي واصله او خپل ځان نه کړي یا پم دي منافقانو کیو او توبه وکړه او خپل ځان نه کړو واتصموا بالله او منګولې خخ کړي د الله تبارک وتعالى په دین باندې واخلصوا او دوی خالص کړو دینهم دین خپل لله خاص الله تعالی د پاره فاولائک نو دغه کسان مع المؤمنین د مؤمنانو سره بوي پورز د قیامت باندې وسوف یؤتی الله او زر دې چور بکی الله تبارک وتعالى المؤمنین مؤمنانو ته اجرا عظیما لوی اجر ما يفعل الله بعذابکم سکوي الله تبارک وتعالى د تاسو په عذابونو باندې الله د تاسو عذاب سره کار څه دی که دوزخ لاړ شي په خدای کې مطلب چې زیاتای نه راځي او که جنت لاړ شي په خدای کې کمای نه راځي الله پکې چې تا په عذاب زتی شي کو ما يفعل الله بعذابکم سکوي الله تبارک وتعالى د تاسو په عذاب باندې ان شکرتم کچرته تاسو شکر وباسو وامنتم او تاسو ایمان راوړو وکان الله شاکرا علیما او د الله تبارک وتعالى قبلون کوي د شکر علیما او ډیر پوي یو خبر مختصر شکر مخکې کړو په ایمان باندې مختصر خبره کوم په دغه آیات کې شکر مخکې شو په تشي باندې په ایمان باندې صلا زکا چې شکر چي د الله تبارک وتعالى تعظیم په بدن باندې په زړه باندې په ژبه باندې په اعضاء باندې ٹھیک شو او ایمان چې د چا سره تعلق ساتي زړه سره نو منافقانو تاسو خو ظاهري تور باندې الله تعظیم کو صحیح په زړه باندې الله ومنو صحیح شکرتم خو یو ظاهری عبادتونه خو کو هو امنتم پس لکه صحیح ایمان پیراو صدق الله العظیم وصدق رسول